دا د جرسی ناتلین یو وړوکی مصنوعي ښارګوټی یا مینیچر دی چېرته چې خلک د سیل لپاره راځي او دا د نړۍ تر ټولو لوی ونډرلین یا حیرانوونکی مرکز دی. د دې ځای مالک طارق سهیل چې د پاکستان لاهور سره تعلق ساتي او وایي چې ناتلین په 1988 کې شروع شوی او په 1998 کې دا د جهاني جایزې کتاب یا گینیز بک اف ورلډ ریکارډ کې هم د دیوال د ننه د ریل تر ټولو لوی نمونې په توګه درج شوی. इसके अंदर जो है 8 माइल लॉन्ग ट्रैक है. अब लोगों په دې کې د ننه 8 میله اوږده د ریل لاره ده. ډېر خلک له دې نه دي خبر چې نارتلینډر څه شی دی. دا په اصل کې د نړۍ چې څومره لوی لوی څیزونه لکه غرونه، ریل ګاډي یا نور داسې څیزونه په وړوکي شکل کې ښایي. تاسو زما په شا کتلی شئ چې پل ښکاري. په دې کې تاسو خلک هم لیدلی شئ. کوم څیزونه چې تاسو په حقیقي دنیا کې وینئ دلته به یې واړه واړه ووینئ. د دې ځای رقبه 52,000 مربع فوټه ده کوم چې په 3 چته مشتمله ده. که یو څوک په دې کې ګرځي نو دوی به 2 یا 3 غنټې کې دا ټول ځای وویني. یعنې دا دومره لویه ده. It's a self-guided walk. It takes you more than 2 to 3 hours to go through the whole thing. कितना बड़ा है ये. امیلی دلته په ناتلین کې کار کوي او وایي چې دلته ګڼ شمېر خلک په دې وجه هم راځي چې داسې ونډرلین یا حیرانوونکی مرکز په نړۍ کې نشته او دا تر ټولو لوی دی. We have a very beautiful miniature wonderland here. موږ دلته یو ښایسته وړوکی مرکز لرو کوم ته چې خلک د نړۍ تر ټولو لوی او زړه راښکونکی ونډرلینډ وایي. زما په اند باید خلک دا وګوري ځکه چې دا به تاسو بل ځای ونه وینئ. زه په خپله د نړۍ د یو شمېر هیوادونو دننه پارکونو ته تللی یم خو د دې سره یې مقابله نه کیږي. In many countries and this doesn't compare at all. په دې ځای کې په سوونو فوارې بهر د ریل لارې او د 400 نه زیات ټنل یا سرنګان هم جوړ شوي دي چې پرې واړه واړه ریل ګاډي په 8 میله لار کې سفر کوي. دا مرکز د WBM نومي کمپنۍ ملکیت دی او دا کمپنۍ یو شمېر پاکستانی مصنوعات لکه د همالیا غرونو نه ګلابي مالګه او نور شیان له هغه ځایه دلته راوړي. فضل الله، وایس اف امریکا، ډیوا، نیویارک.